کومه پورې ما په دوکه کې ساتې، تر کومه به دا قوم په دوکه کې ساتې. یو سړی غټې غټې برېتې ساتلې، خانان زما ډېر خوښ دي، ښه خلک. نو اجرې ته به چې راووتو نو کور کې د ګډوري د لم سرمن ساتلې وه. نو دا برېتې به یې داسې غوړې کړې. اجرې ته به چې راغی نوکران به یې ناستو نو هلکه تاسو خوړلي، تاسو خوړلي؟ جی چاڼو دال. ملا صاحب جی غټه وخت تا جی شملو سره مې د خانانو خبرې دل نو بیا ما ته چې هلته داسې وي چې نو زه ورته نو بیا ولې څه چل دی؟ دا خبرې څنګه کې؟ نو بیا دیکھو ګورئ درته به یې خان تا څه خوړي دي؟ تا ړوند دی؟ دا برېتې مې نه ګورې چې خوړي دي پولاو، زردې، فرنیانې، ماقوتیانې. نوکران غریبان خو اسې سپېري رښتیا دې خوړي دي برېتې یې غوړي. ډېره موده قوم په دې دوکه کې وساتلو. یو ورځ یو ځای کې ناست دی، نوکران ترې ګیر چاپېر ناست دي. زوی په منډه راغی ویلې بابا ویلا وی تا به چې ترې برېتې غوړولې سرمن خو پیشو وتښتوله. دی ورته وایي چپ کا بیړه دې غر کشه. وی بابا والله که ټوکې کوم. مور مې ویل چې ورشه پلار ته ووایه سرمن پیشو وتښتوله. دا نوکرانو ورته ویل چې خان برېتې به دې په سرمنې غوړولې او په دوکه کې دې مونږ ساتلي چې پولاو، زردې او فرنیانې او ماقوتیانې. ګوره د بنوټي راز چې دی هغه دوام نه پاتې کېږي. د دوکې او د فریب خبره چې ده ټول عمر نه پاتې کېږي. دا راز یو ځلې فاش. ټیک ده جي؟ څه ورځې خو یې قوم په دې دوکه کې وساتلو چې ما پولاونه خوړلي دي، لیکن راز فاش. د ضیاءالحق صاحب 10 کاله پس د دروغ او د دوکې د اسلام چغې راز فاش. نو په خپله یې ووایئ چې زه په اسلام راوستو کې ناکام شم. ویلي نو چې ناکام شوې ځه که نه ځه ټیکه خو دې نه ده که بل پرېږده چې راشي چا کامیاب شي. اوس زه پوه شوم چې دا 10 کالم د هغه اسلام چغې نه والي چې کوم اسلام حقیقي اسلام. مونږ بالا ماڼۍ کې یو سړی دی د هغه د زوی اسلام نامه ده. نو ټیشن کې زوی روان ویل اسلام، کلیانو آواز وکړو ویل زنده‌باد. ده ورته ویل چپ کوئ اسلام، ای بیا وی زنده‌باد. ده ورته ویل چپ شئ بیړم غرقه شه، زه هغه اسلام نه یادوم، زما د زوی اسلام نامه ده. زه اوس پوه شوم چې اسلام نه مراد د ضیاءالحق صاحب جنیجو. که خیال هم کړی چې جنیجو صاحب راغلی نو دی غلی شوی دی. تاسو خیال راغی؟ عزیزانو زمونږ نه جنیجو سره دشمني ده، نه ضیاءالحق سره دشمني ده. دشمني م هر هغه چا سره ده، که هغه ملا وي، که هغه پیر وي، که هغه میا وي، که حکمران وي، که جرنیل وي، که وزیر وي، که هغه صدر وي، چې دا ملک په کومه نظریه باندې د قوم د بچو وینې پې توی شوي دي او هغه نظام په 40 کاله پکې رانغی، نو زمونږ جنګ هغې خلکو سره. تاسو خیال ده؟ عزیزانو دا زما تاسو ته هغه خبرې دي چې والله که په دې بله پټۍ وخېږي، والله که پې وخېږي. دا ګز دی میدان، که کم یو ممبر، کم وزیر
په دیس خان کوټ کې راغی او دا تپوس هم ترې وکړو او دا وویل چې بلکل جي کوشش کېږي ورته بل ټایم مقرر کوی ته او بجلیګر ملا به په یو سټیج خبرې کوئ. دې خوا وګوره 200 کاله د تیرنګي د لاډ می کاله جوړ کړي قانون سره خو د هندوستان خلک چلے دی د پاکستان د اسمبلو جوړ کړي ترمیم شده قوانینو سره خو د پاکستان مسلمانان چلے دی شي او د جناب محمد رسول الله د جوړ کړي په 23 کاله قانون کې د پاکستان مسلمانان ورسره نشي چلے تاسو ګورئ روزانه په زرګونو خلک مړه کېږي په زرګونو. پاکستان وګوره د غلا ډیپو دی قدم بیرته غل دی جماعت لمونځ ته نوی کېړی نه شي وړی غلې پټې دکان پر پورې کا سار چې راځي دکان دی مات کور نه زنانه مړي ژوندي ته رالې چې رالې زنانه غریبانې په ډاګې اریانې پاتې شه د وینځلې جامې هم ترې وړي ټول ملک د غلا ډیپو دی که نه قانون دی د ملک څه دی اول خو چې خوار او غریب وي څوک د رپوټ نه اړي قانون اول شي څه چل دی شیخ صاحب جی غلا مې شو تخته او خځې تخته کې حوالات کې واچوي آپ لوگ پیمانه شي چې بیړی اگر که څوک مان جو نه رکوي خام نه رکوي دا ستا د ملک قانون زوم چې دې ملک له به محمود غزنوي غوندې پیدا کومه څنګه یو کونډه ښځه ورته راله چې ستا په دور حکومت کې زما د زوی ګوته یو هندو غوسه کړې ده محمود غزنوي ورته ووی چې او بیبي په ما د رزق حرام وي چې تر څو پورې مې ستا د بچي د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه نه اغوستې نو په سومنات یې حمله وکړه ټول هندوستان یې د یو ښځې د ګوتې دپاره پته نو اول خو رپورټ نشي کولی که رپورټ ته وکړو مجسټریټ ته ورغی څنګه چلو شي جی غلا مې شو په ګواه موه ګواه جي ما غریب سړي دپاره ګوي ځه کیس مې دې مسترد هغه ورځ زما زوی نه چا سایکل پټ کړی سایکل یې ته پټ کو پولیس ته مې وویل چې سایکل ورک دی ویل رپورټ مال خدای را سټیکه یې رپورټ وکړه ټیک به سایکل تاسو نه غواړم سایکل راولئ کلي جامې به په عالم کې رسوا د کم ملک پولیس چې یو سایکل نشي پیدا کولی هغه پولیس به زه یو ګنټه سټار ورته په اوږه پرېنږدم لتې به ورکړم او د تاڼې نه به یې بار وباسم دا ممکنه ده چې د تاڼې سچو ته د پالاکي کې غل نه معلوم دا ممکنه ده غل دې نه معلوم د علاقې سچو د علاقې افسرانو ته دی هیروین خرڅولو والا نه معلوم هیروین څوک خرڅوي سکي یې څوک حکومت ته دا پته نشته خرڅوي یې څوک او سکي یې څوک زه به تاسو ژوندي پرېږدم زه ستاسو منبري لیډري نه کوم زما ایمان دا دی چې په پاکستان کې 8 کروڑه دي او د ایران غوندې انقلاب راولم او 2 کروڑه در کې جټکه کړم ته به ځوان هلکې او د هیروین سګرټ به دې څکړي وي او کونه به کېږي ما ته به په سړکونو اوړې راوړې کور ته به راشي ځوانه ښځه به مې درته کړي دي زړه بچیه ښځه به دې ناستي د دلک زویه ښځه به دې ناستئ د ښځې قابل به نه یې د سور بچیه زه به تا ژوندی پرېږدم ذلیل او رذیل قومه
بیا د دې تحفظ څوک کوي؟ دې له پناه څوک ورکوي؟ هیروین خرڅېږي د چا په دکانونو کې؟ د واړه نه واله تر لویه پورې شرمېدلو تا خو ټوله صوبه وشرمېده. ورشه په امریکا کې څوک ونیوی شو؟ شرمېدلو. دا ځوانان هلکان واورئ، بېغیرتو چې پوډر سکئ په وخت ښځې له بل مېړه ګورئ. په وخت ښځه بل له په نکاح کا او ته یو سګرټ پاس کا او یو لاندې نسکا. تاسو ملک دی، زه خو وګوره ملک چین دی، ملک چین دی، چین. حاتمیان یې ونیو په جاز کې وخېجول او د پاس نه یې رالغه کړه او ټول چین ولیده چې که پته ولګېده چې چا اپیم خوړلي دي دا به حشر. ته وګوره چې په چین کې څوک د دې نامه وایي. یا راولېږئ سر ته پرې کوم یا سر لاندې وختې پاس ځوړندوم. ته وګوره نن د جوارۍ پړ چې کوم ځای لګېدلی هغې لاندې تیره څوک ورکوي؟ سینټري پې څوک ولاړي؟ شکرانې څوک کوي؟ چېرته چې د ښځو د عصمت سپلایي کېږي د هغې چودایي خواره څوک دي؟ لاندې پې پیره د پولیس ولاړي. تاسو خیال راغی دا ملک دی؟ داسې شرمېدلی ملک په ټول پاکستان کې څه په ټوله دنیا کې وښایئ چې به یک وخت پکې څلور قانونه چلي. شریعت بینک چې برای نام جوړ کړی، شپږ کاله وشو شریعت بینک والا ناستي مچان سړي د پاکستان کې چا جرم نه دی کړی چې هغوی والا سزا ورکړي. جج صاحب فعال دی، وایي خیر خیریت امن و امان دی. بم خلاص شي پردی مور بچی پکې والوزي جی کوئی تشویش کی بات نہیں. تو ٹی وی تاسو اورئ، ٹی وی حرام توپ ګورئ، ٹی وی مستقله سینما ده. وی سی آر نه د امیر المؤمنین کسټم ډیوټي لرې کړه چې دا مبارک شی دی چې دا خلک ترې محروم نه شي. 18 کروڑه روپۍ زمونږ پېښور صدر کې په ټي وي سټیشن لګېدلي. 18 کروڑه روپۍ. دې قوم ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و. ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و ورته. ټي وي سټیشن څه شي؟ ډرامې دي په الحمدلله ما سره ټي وي نشته. اگر چې تاسو قوم ما معاف کوئ هم نه، داسې ذلیل او رذله مردان نه راله ما ته ایجي جنګ هم وکړه چا سره چې د مولانا صاحب کور کې ای سی آر دی او د مولانا صاحب کور کې ټي وي دی او یو ایجي ما خو یو سړي سره جنګ وکړو چې د مولانا صاحب ښځې هم روغتونه سر غوڅ کړی دی. غوڅ کړی دی که کیچي کړی دی. ما خلاصه خبره ده، ورشه مور دې راوله چې زمونږ کور کې لاړ شي. ما خو یو ناروغه لور ده، یو مې بوډۍ ښځه ده، زه خپله بوډا یم. که اوس زما سر ښځه غوڅ کړي نو څه کوي که نه شي. وایي زمونږ یو استاد و مدرسې ته راغی نو خاندي خاندي خاندي. مونږ وی ولې جي؟ وی د لوی غم نه مې ځان خلاص کړو. مونږ وی څه؟ وی هره ورځ به چې راتلم ښځې به راته وي چې دنداسه لږه راوړه. وی ما نه به هېښ چې لا بړم جګړه به وه. وی نن سهار مې ورته وویل چې ښځې خبره اوره ته دنداسه کې څه؟ ویل مګه مې. وی ما ورته ویل چې قرآن راواله چې درته په لاس کېدم ځان مه په عذابوه، څه به اوس دنداسې مګې. والله چې هسې مې ډېره خوښه یم دنداسې. وی ښځه ما خو دغې له کل چې د هسې خوښه یم بیا به نه مګم. وی زما او د ښځې جوړه وشوه. نو ما خفه نه شئ، زمونږ او د ښځو جوړه شوې بغیر ناخن پالش نه. ناخن پالش مستقل پلستر دی د نوک د پاسه. کومو ښځو چې ناخن پالش مګلی که مونځ کوي او داسې نه کېږي او که جنابت کې شوه غسل یې نه وځي. دا مستقل پلستر دی د نوک د پاسه.
او لا دومره اوږد نوک، خړا مخکي خړای ورپسې، لیډا رستوي لیډای مخکي، لیډا موټر کې ناستی، لیډای دکاندارانو سره انګتې اچي. تاسو دا خاکوټ کې بار ملکی سامان خرڅیږي که نه، د دې مارکیټ دی، دې تم لیډای میډای ډېرې راځي. نو لیډا بار ناستی او لیډای دکانانو سره انګتې اچي. دې خوا وګوره، زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي، کم زور په لاس کې راغی، کم قوت په لاس کې راغی او تاسو زما نه یو ښځه بار ولیده، نو دا ګیره به د سپي په کونه ولاړ. یوه ښځه دارو دپاره به ښځه بار نه، او چې زه آډر وکړم چې ښځه به بار نه راوځي، که راووته چې چا ونیوه د هغه ده. تاسو خو بیا کرت وکئ، ما ته وګوره، اړه تاسو هم خوشحال یئ چې خدای هغه ورځ راولې، په لوی قهر اخته یئ. دا ګریجویټ فیشنیبل خلق خو پرېږده، دا شیخان چې څومره د ښځو نه تنګ دي، قسم په خدای دی دوی حل نه وایي. تراشه دی په بو میا صاحب زیارت کې یا د بادو یا د سرخوږي زیارتونه چې دي، شیخ مخکي شیخړی ورپسې، خزانه په سر ایښي، پکې واښی ټومبۍ. دغه وګوره، په بو زیارت تراشه، مین سرک نه والا تر زیارته پورې بازار جوړ. نو پروسه کالې زه هلته موټر خراب شو، ما راشه دا په بو میا صاحب زیارت به وکړم، چې په دروازې ورننوتم نو ما نه مخکې ښځې روانې دي او دا زلمي هلکان اوس په دې دوکانونه ناستې. دلته راشه دلته راشه، دغه واخله که نه، او دلته راشه که نه، دغه واخله، بړې واخله مالونه واخله. یو ښځه ورخوشې کړي او تماشې وکړي، صدر روډ باندې وګورئ تماشې وکړي. موټر کې ماسخوتن مانځه نه وروسته راشه، مال روډ او فورډ روډ باندې یو چکر ووه، هر قسم ګډه دي چې خوښه یې درته به ملوي. دا هغه ذلیل قوم، دا هغه شرمېدلی عمل. زه د اورېدو خبرې نه کوم، دا یاد لرئ. چا پړه کې سبا به دا وایي چې یاره مولانا صاحب دا اوس خبرې نورې خبرې په کار دغه ستنې وې. تا خو د کونینو ستن وه، بې له کونینو نه ته به کوزېږي. دغه خبرې دا ډېر معقول چې کېږي، دا د ضیاءالحق تعالی سټر، دا د ضیاءالحق تعالی سټ، دا به سبا دا وایي یاره د معقول مجلس په کار، دا معقول و. دی خو وګوره ځان بربنډول ګناه ده، لیکن د کونینو ستنه درد زیات کړي نو دا ځای به ورته بربنډی نو نه به درته وایي. او که چا ډېر ټر پر وکړو ما پسې جواب وکړي زه بیا راځم، تاسو پرېږدمه که زه د حکومت پوزه پې نه پاکوم، زما مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، بنده بسی او د هغه نه یره بسی. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. نعرہ تکبیر. عزیزانو دعوه وره کبه مې په تصور کې راځي چې زه د صوبایي قومي اسمبلی ممبر شم، زما په 9مه پیړۍ د نالتي خدای دې داسې شرمېدلې ممبري ماله نه راکړي. کبه مې په تصور کې چې زه د وزیر شم، زما په 9مه پیړۍ د نالتي وزارت 11 کرتې ما پسې کور ته راوړی کور. لا دلته د نوخار یو تارپیټو دی، هغه ورپسې درخواستونه او زیګزیګۍ کولې. یو تارپیټو دی لکه دا پیپلو د تیلو پیپې ته دی چې واسکټ وراغوستی، هغه ورپسې زیګزیګۍ هم مړ کېدو رامړ. ما پسې کور ته راوړ. کور 11 بجې اخرینی ځل
تو سارے نالوں میں تھے، بڑا مزہ آتی تھے، کم کرتی ہیں کہ انچ کرتی ہیں تو مال میرا ایک مطالبہ ہے، 1 کروڑ روپے را کے جد لندن بینک کی کېږم بیا به وزیر شم. ویلا سلام چې وزارت نه لرې شم والله که د اوس نه بغیر بل ټکی راته څوک وکړي چاډو دلې اوسېږم نه بیا ځم لندن کې به اوسېږم. دا اوس چې زما خبرې دا کنزل په شوق اورئ د وزارت لکۍ را پورې نشته. پوهېږئ چې دا ملنګ دی سپېره دی زمونږ په شان وزیر شما بیا به زما خبرې داسې وانه وایي د یار در به په هزار درمان ورنکمال. ما به وی چې د مفتی محمود ملګرتیا په خدای قسم که د ضیاءالحق په کرسی ورکما. ما یو ځل هغه له لاس ورکړی او هغه لاس مې زوی سره اوس تازه کړی دی انشاءالله العزیز. کمزور یم، زما اوس 55 کاله عمر پوره شو. اوس ما عمر دومره نه دی خو 40 کاله خو زما د تقریرونو وشو دغه چغو چغړبو ستا د دنیا غمونه هر یو درد سر اجي محمد امین صاحب د خدای وبخي هغه به یو د دنیا غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. دا مصیبتونو بوډا کړم خو داسې بوډا نه یم چې دا دلګان به رانه خلاص شي پرېږدم نه او نه به دوی د دې ترکو اسپو سره داسې په کلاو زړه رانه وګرځي. هغه ورځ فلاینګ کوچ کې یو سړی او ښځه بربند ناست فلاینګ کوچ والا چېرته زما کیب به لګولې چې لګوله چې دوی له راغلی ده چې که نه چې دا ترکی است دی نو ښځې میړه ته داسې کتلي نو میړه ورته بند که وی ولې بند که هغه نجیب هغه لاس تېز کړو نو عرض مې دا و چې دا د خدای بله مهرباني ده چې زه هر ځای ته خو نشم رسېدی نو دا د کونې نه سترګې دوی پسې ګرځي که د بکور نه روځي دغه بلا ورته لګېدلي که په سړک رواني که دکان کې ناستي دغه بلا ورته لګېدلي. نو ما ته وی چې بجلیګر مولا خدای دې په خړ سیلاب یوړه که په اور کې دله پراته مال والله کم پرې. نو زما عزیزانو واحده ډله جمعیت العلماء اسلام د ملنګانو د فقیرانو او د درویشانو والله که نه فنډ شته نه پیسې شته نه کنوینس شته د سوال په اوبو جرندې ګرځو د سوال په ټول نظام هم د سوال په اوبو چلی که جلسه کو چرته صاحب 2 لکه ځایه کې ورته چندې مندې وشو هېڅ نه لر لیکن زور دومره لرو چې د پاکستان د ابتدا نه واله تر ضیا پورې یو حکومت بمرانه د شرافت په نظر نه کوزېږي په زیړه خپم ټول ورکړي دي او د دم کفیر یې ورپسې لمبر دی. ما ته چا وی چې ته یې نیولی نه یې اوسه پورې ما وی قیوم خان نیولی ومه جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی ومه جنازه مې وکړه یحیی خان مارشل الله لاندې نیولی وم بیا 4,000 روپۍ جرم کړمه جنازه مې وکړه بوټو صاحب نیولی ومه جنازه مې وکړه مالدا هوښیار دی پوه دی چې دا سپېره مولا دی غرکی دی ستام جوړې همې نیسه که دا ونیومه نه څه چل بوش نیو باندې صرفه چا کړې زهر دی باچا یې شب قدر قلعه کې یو کال نظربندم په بارډر می حکومت کو بارډر والاو به چې څه ښه شی پوښ کو ماله بیا راوړه پېښور جیل کې هم د ایوب خان وخت کې قسم په خدای دی د جیل قیدیانو به د جمعې په شپه راته حلوا پخوله اریپور جیل کې وما 300-400 کسان ستاسو د دې درګۍ
مرګري هم ما سره اجي قدرګل دی وغیرہ یو پکې کچکول نامه ده ما خیال دی پیژنئ دی دا ما سره یو بارک کې قسم په خدای دی یو ورځې د ګردې درد راته شوی چې 400 کسانو ټولو راته جړل تاسو پوښ ښځې راته چې جواب راولېږلو چې خیال کوه معافی باندې خلک را شروع شوي دي معافي ونه غواړې ما مې زوی ته وې مالمور ته دې وایه چې تا به روژه کې پېشمني ته پاسوم کټله به دې ټېله ورکړه چې پاسه پېشمنی دی او مال دلته چې مې خلک پاسې اول مې خپې چاپي کي بیا راته وې استاد پاسه پېشمنی تا نه مې قدر ډېر دی دلته تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې زه که جیل کې یم والله مزې کوم جیل کې او که بار یم هم مزې کوم نو فکر نه کوه نیوو خبره نه ده خبره د دې ده تاسو ته اپیل کوم او د سخاکوټ خلکو پر ورورولۍ درته کوم په ایماندارۍ درته کوم چړه کې یو درد پیدا کوي چې خدای تر هغې به په آرام نه کینو چې تر څو د پاکستان قانون قرآن کړی که دا درد هم په ډه کې و او مړه شوی نو د خدای نه به لوی د نجات باعث باقي د ضیاءالحق په وزارتونو په استملو ممبرانو چې دوکه نه شي که ویاړی میاړی هم خراب وي او څه چل پکې او جوړې کوي جوړې را جوړې کوي پې او د اسلام تمتې مه کوئ تاسو خیال راغی دي ویاړی شوي کوڅې شوي زمونږ علاقه کې سړک و ممبر ته مې وویل چې هلکه دا سړک ټیکول غواړي ویلې جی بچیا کې په دې هفته کې شروع مه کړه نو ته د ځان تماشا و قسم په خدای چې 3 ورځې تېرېدل شروع یې کړو زه به ممبر له ورځم ورته به منت کوم چې جي ممبر چې روان وي د ګریوان نه یې ونیسئ او په سړک کې راکاږئ چې تا ته ما د پلاني کار ویلي ولې دې ونه کړو او که ستا خبره څوک نه مني نو استعفا ولې نه ورکوې په دې خبره پوهېږئ استعفا ورکړه د دنیا خبره دې هم څوک نه مني او د دین دې نه مني نو ناست پکې څه لري نو زما عزیزانو جمعیت العلماء اسلام سره زما دا ایمان دی چې تاسو به په دې میدان کې کلکه ملا تړئ دا مې درته په هغه مینه قسم دی چې کومه مینه ستاسو مولانا فضل الرحمن سره ده یا کومه مینه ستاسو مفتی صاحب سره وه یا کومه مینه هم داسې بونډی غوندې ما سره ده خلاص به دا ټولو چتوی چې د نن نه بعد به اسلامي نظام راوستو دپاره موږ د جمعیت ملګري دواړه لاسونه دواړه نعره تکبیر عزیزانو زه چونکې دا میاشتو شوه چې روزانه جلسه ده نن پکې لا 2 شوې مولانا فضل الرحمن ته مې بله ورځ وی ما وی چې یو هلکو د چا جینۍ مخ ته لاس یوړو نو جینۍ ورته وی خاطر دې ډېر را باندې ګران دی ما په ملاله کوکی لاس کله پرېښود ما ستا ډېر لوی خاطر دی ما خو به په 2 میاشتې کې هم چېرته یو تقریر نه کولو خو ستا د خاطره مې ځان ملن کړی دی تاسو عاشقان یقیني نه یې عاشق دړی ضروري عاشق دې ته وایي چې لیلا او مجنون په لاره روان دي نو ورته یې هلکه ته دلته کښېنه زه کور ته ځم بیا راځم مجنون کېناستو لیلا کور ته لاړه روټه یې تیاره کړه خدمتګارې ته یې ورکړه چې لار کې یو ملنګ ناست دی هغه ته دا ورکړه روټه یې چې ما ته ګورې ما ته لاری دی یو پته نه لګي مولانا صاحب درته یو تنظیم واورلو خو ما وی چې دا ملک توره شړی ده او په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمانه شړی چې د وړی اصل یې تور دی د دې خندیر بیکار
دا قوم د زړې ګډې رونه دي او چا پسې بے بے نارې و یو خو ما درته وی چې دې خوشفهمۍ کې مبتلا نشي چې سخاکوټ کې لویه جلسه وه چې ډېره لویه دنیا راغلې وه او څو ګوره چې ډېر خلک که سبا جنیجو دلته راغی بیا دا خلک ګوره ورته بناست که ضیاءالحق راغی بیا دا خلک ګوره ورته بناست که چیف منسٹر صاحب راغی او بیا د دوی دا ټوکری کېدو وګورئ که بل کوم وزیر راغی صاحبه دا ګوره دا د ګډې رونه دي رونه چا چې ورته د جوار شین بوټی وښودلې نو دې خوشفهمۍ کې مبتلا کېږي ما پېژندلي زما د ځان عرض داو چې سوال په ملک کې زما په نظر کې یو خیال دے دارچا لکه عبدالرحمن جامین طالبانو ته وایي ستاسو زړه کې څه خیال دی هغه وایي صاحب ستا زړه کې څه خیال هغه ورته وایي بود در جهان هر کسی را خیال مراحت درد الخیال محمد بود در جهان هر کسی را خیال مراحت درد الخیال محمد خیال دے دنیا کے دارچا پل پل کیا زما ایمان دین مذہب سیاست ارث پدے یو ٹکی بقربانوم چھ ترغب پدے ملک کے زما جمع و زما حرکات سکنات پا آرام نکینی چې ترسو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی دی نعرہ تکبیر آبادی شریعت آبادی شریعت مولانا بجلیگر صاحب مولانا عبدالرحمن صاحب عزیزانو زه 40 کاله د پاکستان وشو که ما به یو حکومتم په دې 40 کاله کې منلی نو زه به 40 ځله مسلمان نه یو ابله خبره ده چې پاکستان حکومت سره یو سٹیمپ دے نجڑی ہے پاکستان نجڑی ہے دی سره نور ترشتا او چې څوک د دوی خوښ نه دي نو دا د نجړي پاکستان خلاف دی نجړي اجراګانو نجړي پاکستان څه شو نظریه پاکستان څه شو د ریفرنډم په زمانہ کې تاسو نو ویلي چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ویلی کنی د دوی او د نیشنل سرخپوش او خدای خدمتګارو ټکرو منځ کې مسلم لیگ او د دوی ټکرو خدای خدمتګار وی چې لکه پاکستان جوړوي نو غل به کوم ځای کوي دا ډرامې ورپسې شروع نو دوی را پاسېده دوی وی چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مطلب یې څه چې کدی نه پس دې خلقو پاکستان پسې غلطه خبره وکړه نو کافر کوي فکر ته په کفر لګو تاسو خیال را نو نظریه پاکستان خو لا الہ الا اللہ ابتدام تو پاکستان مسلم لیگ کو کڑے ہوا اور انتہائی په مسلم لیگ کو وشوا ٹھیک شو نو ابتدا و انتہا دواړه ستا په لاس کې دي په دغه سترګو ړوند شي چې دا ته پې ګورې
وګوره چې ته د لا اله الا الله سره په دې ملک کې څه تی لګیا یې او په غبرګو دې هغه ړانده شي چې څوک د ده د بقا دعاګانې کوي په 10 کاله کې د دنیا د هر ګوټ نه چې اسلام په خپلو خپو را روان ویم نو اوس به پاکستان ته را رسېدلی بیا عزیزانو د دوی دا تالی سټ او دا بڑی سی مخکې کړي دي نو دا مونږه مورمړي پلارمړي راټول اعلان لکه دا اوس ما سوزکي کې څه چلو اعلان چې اعلان وشي راشي صاحبه رونو اوهو تاسو څه خبر یې چې په اسمبلی کې په مونږ څه تېري اوهو رونو زمونږ چا سره ټکر دی تاسو به ورته داسې کوس پاس ګورئ چې جوړ کمزی پکې زخمي هم دی نو داسې خوفزده غوندې به شئ او حیران به شئ چې واقعي دا دوی خو جوړې لوی ډزو غږ شوی کلاشنکوف یې پکې وچلېدې کوټک یې پکې وچلېد خدای په راسته چې دا کم خلک تاسو لراش دا قومي او صوبایي ممبران او په ځان درته هیبت راولي خدای په راسته چې دا آینده لاره وارئ ځان له کړي ایت نه ټولو والا زه به وغواړم چې زه یو خبره په تا منل غواړم او ته به یې ونه منې یا خو به زما د لاس تصویر ټوله دنیا په اخبار کې وګوري چې ما د اسلام رزیلانو په غاړه کې اچولې او د اسمبلی نه بار راکاږه او یا چې بار راوځم نو کمیس او پرتوک به ترې وباسم او په شرمونو به یې په عالم کې شرموم یو ښځه وه رینې په دې رونو ټکو یو ښځه رونو مه وایئ رونو دې خوا وګوره یو ښځه وه په اسمبلی کې غلام غوث هزاروي سره ونښته الله دې کروڑونه رحمتونه د غلام غوث هزاروي په قبر وورئ مور به لا کیني او غلام غوث هزاروي غوندې به پیدا کوي مور به چېرته کیني او غلام غوث غوندې به پیدا کوي ورشئ چې مړ شو په خدای قسم د 3 جوړو جامو بکسې تاله او کنجي نه وه په پړي تړلې وه راشئ که ایمان درکي د مفتي محمود جاداد او میراث او کور دا مو ګورئ او د غلام غوث هزاروي مو ګورئ او د فل رحمان مو ګورئ او د بجلیګر ملا مو ګورئ او د ضیاء الحق د تالي سټو مو ګورئ یو سړي ویل ما 100 ګزه ټوپ والی نه ویل دا ګزه و دی میدان راځه زما عزیزانو دا خو د ټوپو خبرې نه دي کومې ورځې نه چې الله پاک بني نوع انسان پیدا کړی دی او بیا دې قومونو ته پیغمبران را لیږل شروع کړي کم قوم چې د آسماني قانون خلاف ورزي وکړه هغه قوم د قوم د الله په عظیم قهر گرفتار شو تباه نن په پاکستان کې وګورئ هغه کم بغاوت ته او کم بيدینی ده او کم لا دینیت ته چې آپ پاکستان کې نشته دا سه ګناه
پاتې نه ده چې مونږه اونکړه. نن ستا په ملک کې چې معززین او شریفان د زمانه په کم گناهونو کې مبتلا دي، نو هغه گناهونه رذیلانو د زمانه په خوب کې هم نه دي لیدلي. شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي، شرابي وي، زناکار وي، خزه او لونه بربنډي ګرځي او شاملات وي. نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلې شي. تو ما چې یو دا پټکی والا یا پرتګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره هلته کلي کې یو دی وی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دس دی. نو عزیزانو نن ستا ملک د دې عظیم بحران شکار دی چې زاغان کې ناست په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان په سروي ناست دي او توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان کې ناست په سر د سروي توتیان تلان دے دزان ویرونا کگ رزیلان پاسی عبدالعظیمہ پا شریفان و اعتراضونا کگ. نن شریفان د زمانے کم خلق دے، شریفان اغا خلق دے چې د چا 24 گھنٹے زندگی چې دا د خدای او د جناب محمد رسول الله په اطاعت کې تیری. شریفان دا خلق دي. شریفان هغه خلق دي چې اذان واوري او جمعات ته ځي. شریفان هغه خلق دي چې د چا کورونه د قرآن او د حدیث مرکز وي. شریفان هغه خلق نه دي چې د چا کورونه د ویسیارونو مرکز وي، د چا کورونه د دمتوب او د کنجرتوب مرکز وي. مولانا فضل الرحمن صاحب خپله پالیسی ده چې څه یې هغه به وي. زه خو سیاست پوهېږم هم نه. یو ملا ویلی را بزدګر ملا په سیاست نه پوهېږي، مال خبره واوره. په سیاست پوهېږم خو په منافقت نه پوهېږي. سیاست پوهېږم وی چې اے ماما شور مکوه. سیاست پوهېږم منافقت نه پوهېږم. ویل ولې منافقت څه معنا؟ ما وی چې یو سړی و ښځې ته یې وی چې که زه مړ شم ته به بل میړه وکړې. هغې وی نه سړیه خدای دې نه کړي چې زه به بل میړه کو. ویل مه کوه ښځې. ویل خدای په راستی کې و. دا ښځې غادره نامه وه چې سړی مړ شو او عدت تیر شو نو صاحبه خالق جان غوندې یو کتو ور نکاح شوه. چې نکاح شوه نو د شپې ورته دا زوړ میړه په خوب کې راغی. ورته وی چې صدق الذی سماک غادری. رښتینی و هغه څوک چې چا پتا غادره نامه ایښې وه، خو غداره وې او غداري دې وکړه که نه. تا خو ویلي چې تا نه رسته به زه بل میړه نه کوم. نو مال منافقت هغه سیاست دی چې یو ځل چاله لاس ورکې نو د مرګ نه رسته به د هغه د قبر خاورو ته م وخت تېری. زه یو ځل مې مفتی محمود ته لاس ورکړی دی. فضل الرحمن خو لا څه کوې چې د مفتی محمود د کوڅې سپی ویم نو زه به یې تابعدار.
نو ما وی ما وی چې زه کم خلق د مفتی صاحب بدی شو آب زما تر ژوند زما بدی شي کم چې داغه خوخو آب زما تر ژوند زما خوخ افسوس پتاسو دی چې د مفتی صاحب د شان او د وجاهت نه مرعوب وي نو چې ژوندی خو په خوا کې ناست وي او چې مړ شو نو د غادرې کار مو کړو لاړو د ضیاءالحق په غېږ کې کېناست زما د ژوند ریکارډ دی په 12 کاله د ضیاء حکومت کې کما د ضیاء د وزیر دفتر لیدلی نو ما به 1 کروڑ ځل د خنزیر مخ یا به مې وزیر ته د څه کار ویلي وزیر زه وزیر منم نه نو د کار به ورته څه یو چیف منسٹر زمونږه تیر کې شو او بیا وزرې کړي دي سخاکوټ ایجنسی والا واورئ نن د هندوستان د آزادۍ سالار او د شیخ الهند دست راست هغه نن د مین روډ نه په 3-4 میله کې پروت دی لعنت په دغه حکومت او لعنت د دغه ایجنسی په حکومت چې 3 میله سړک د آزادۍ علمبردار ته پوخ نشي شرمېدلو چېرته چې ستاسو د ښځو ګذر کېږي هلته خو فوارې لګولي دي ستاسو چوبرې چې چېرته ګرځي را ګرځي هلته خو فوټپاتونه جوړ کړي دي او چېرته چې د هندوستان د آزادۍ علمبردار پروت دی ورشئ کور یې وګورئ کټ یې وګورئ هغه ژوند یې وګورئ چې څنګه یې تېر کو اوس دې زر عالمه نو 3 میله سړک ورته چا پوخ نه کړ تاسو له شرم نه درځي چوک د دې ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ بایکاټ وکئ چې په دروازه باندې خپه کې نه دو چې تر څو پورې د دې سالار سړک دی جوړ کړی دی د سخاکوټ د بازار سړک ډېر ضروري که دا ډېر ضروري دی وایي د ملک د آزادۍ سالار دلته پروت زه د سخاکوټ خلقو نه کله تپوس وکړم دوی یې پېژني نه میا سې پېژني والله خبر نه یم دا هغه ګوګشتوان برګې ټوپه یم په سر کړي دي او چا پکې اولداري لګولې